د دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوي رحمت الله علیه انګریزانو ورپسې ډېر زیات راغستې وه چې یاره دی به موږ کیرو بلکې د هغه د جان دشمنان نو خپلو خپلوانو ورته وي چې حضرت تاسو داسې چلو کوئ چې ډډه ته شئ پناه شئ نو دی یو 3 ورځې پورې غایب و بیا را پیدا شو نو خپلو رشته دارو ورته وي نو ګوره بیا دې ځان ښکاره کړو تاسو ته موږ ویلي چې ځان مه ښکاره کوه وایي اصل کې ما نه به د زندګۍ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو سنت پاتې شوی و هغه دا و چې نبي علیه صلات وسلام په غار ثور کې 3 ورځې پناه اخیستې وه ما ویل چې زه به دا سنت کوم ځای کې راجمدي کړم نو وایي الحمدلله هغه مقامات هم میلاو شوه چې 3 ورځې مې د دشمنانو نه پناه واخیسته اوس را میدان ته شوم چې سره کوي راسره نیو کې زما سنت برابر شو خپله خورې ده د 90 سالو وه د 90 سال به زمونږ د سوچې لکه وړۍ وه اوس چې د 65 او د 70 شي نو بس هغه بالکل د هغې عمر زیات شوی و خاوند د هغې وفات شو دا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ورته راغی ورته وایي خورې یو عرض کوم به که ته نه خفه کېږي وایي وایه وایي نبي علیه صلات وسلام فرمایلي دي چې تاسو خپلې خویندې او خپلې لوریانې بغیر د نکاح نه مه ساتئ زه وایم چې ستاسو نکاح وشي نو ښه به وي خورې ورته په ژړا شوه چې وروره ته زما دې عمر ته وګوره زما خو عمر رسیدی ما دې حال کې خو زه خاوند ته نه یم تیاره هغه ورته وایي ما ته پته ده زه ستا هر څه ګورم خو د نبي علیه صلات وسلام دا یوه طریقه زه یم چې دا به څنګه راجمدی شي په اړه باندې مهربان دی هغه خورې په هغه عمر کې نکاح وکړه او قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وایي الحمدلله زما دړه دا ارمان هم پوره شو چې په ورځ د محشر زه کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته مخامخ شمه او نبي علیه صلات وسلام ما ته مخامخ شي او ما له وګوري نو زما نه به خوشحاله شي نو د نبي علیه صلات وسلام ته به خوشحالي میلاو شي د نبي علیه صلات په خوشحالۍ کې زما خوشحالي پرته ده چې ورته یم چې یا رسول الله ولې ستاسو د حکم تعمید ما د 90 سال په خور باندې هم هغه تاسو چې کوم حکم کړی ما پېژندې عشق دې ته وایي صاحبه بیا حسین احمد مدني رحمت الله علیه په اول ورځو کې چې کله به دیوبند کې درس کوو نو ډېر زیات فقیري وه او داسې وه چې ایله به پیسې دومره میلاوېدې چې هغه د کور خرچه چې کومه وه نو هغه به ډېره په مشکله باندې قاسم نانوتي رحمت الله علیه چلوله خو چې کله به د دې حج دا ورځې را شروع شولې بس د دوی به خوب حرام شو لږ اوده او ډېر ویښ او ساعت بس مې وي چې د عشاقو به څه حالي عاشقانو ته مې څه وي عشاق د عاشقانو به څه حالي څوک به طواف کوي څوک به منډې وهي څوک به بیت الله ښکلوي څوک به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په روضه کې سلامونه پیش کوي او حسین احمد ته دلته انډیا کې ناست بس ډېر به خفه سهار او ماښام وایي کور والی وي چې د شپې به پاڅېدو एकदम به باغ ووتو او یا الله ته به سوال وکړو چې یا الله ستا د دې عاشقانو به څه حالي نن ورځ وایي موږ به ورته وي چې بیا څه چلو شو چې تاسو ته پته نشته د حج ورځې شروع شو خلک هلته ځي طوافونه کوي او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې بلا واسطه درودونه وایي الله جل جلاله دا محبت قبول کو او الله جل شانه ولقد دغه محبت کې د مدینه منورې په د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضې خوا کې ورله ولس کاله د حدیثو د پړاوولو توفیق ورکړو ولس کاله به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضې خوا کې ناستو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث به بیانول اوسم شیخ زکریا رحمت الله علیه دا په جنت البقیع کې دفن دی چاچی فضایل اعمال لیکلي چاچی د بخاری شریف شرح لیکلي دا چاچی فضایل حج لیکلي فضایل صدقات لیکلي یوي چې کله د وفات شو د شیخ زکریا رحمت الله علیه د وفات د 2 کاله پس د دې سعودي عرب د هغې د اصول چاوي دا قبر راوس پړي چې کوم اړو کې وغیرہ هغه د راسپا کې نو مړي پکې خفیات ته روزانه بلا مړي کیږي خاص کر په مسجد نبوي کې یوي چې په دغه کې بیا زیات کیږي حرم شریف کې زیات نو هغه چې کله د شیخ زکریا رحمت الله علیه قبر وکړه پس را کولاو چې را اډو کې موجود وای چې هغه شان دي تازه مونږ ته ویږي په چاله اوس هم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک ته د شیخ زکریا رحمت الله علیه خبر مبارک دی بیا هغه بیا د سره رسول دی دا شان دي خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه د هم په مدینه منوره کې دفن دی وې د قبر تقریبا 3 کاله پس وی چې را داس وړو نو چې کله وی را کولاو کو وی خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه اق شانتي روغ سلامت پروتو څنګه چې هغه دفن شوی دا خلک عاشق رسول په دنیا باندې جمع دي او په قبر کې جمع دي په دنیا باندې هم سلامت او په قبر کې هم سړي سلامت دي رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه دله چا د مدینه منورې نه یو سوټ راوړو نو چې ولې ورکو دا غ سوټ راوغستو او په خپل سر مبارک باندې کې خو شاګردانو ورته وی دا سوټ خو د مدینه منورې جوړ نه دی دا خو صرف الته اغستې شوی دا خو د شام د ملک کپړه ده هغه ورته وی بچو تاسو ته پته نشته په دې کپړه باندې د مدینه منورې هواګانې لګېدلې
چا ولا عمره یا حج ته مسوک دی واغی چې راتللې کجوري ولا ورکه یو درې دانی داسې کی داسې ونی ولې دا به ویګنی دا سونرا یا څه قیمتي کانی داسې په ادب سره ونی ولې داسې ورسره شاګردانو ته وی بچا زمانه چې کوم خاص کسان راځي ملاقاتونه الله هغه د شمیر کې چې څو کسان نو چې شمیر کې وته حضرت 50 کسان نه خامشه وای خدا کجوري والے او دا 50 حصے کوي چاغه 50 حصے کړي بيخي وړي وړي وای چې دوی لا یو حصہ ورکړي شاګردانو ته حضرت دا بيخي باریکی حصے نه لري دی باندې بس کېږي تاسو ته پته نشته دا باریکی نه دي دا ډېر لوی حصے دي ځکه چې دا د مدینه منورې او دا زمانه حبیب صلی الله علیه وسلم د کوسو کجوري دي په کوم ځای کې چې حبیب صلی الله علیه وسلم ګرځېدلی دي محمد امین حاجی صاحب رحمت الله علیه بارک راضي وای چې دوی د ځان سره د مدینه منورې نه یو چانک راوړل زړ چانک وګوسم خرڅېږي دلته د زړ رنګ والا نو دا ورسره دی هلته راوړل چې دې کې به کله ملمنو لوا هغه چیرې ایستا نو یو میز کې خودو دا چې نک په هغه میز باندې ځان ته کې خودو نو یو کس هغه به وای شو چې د دې سره ډیره زیاته مینه وای چې نک هغه وای روجت کو او ځان ته چې واغستا او هغه چانک واپس لاندې پس مکه کې وای محمد امین چې صاحب د کټ را کو شو په جوړا شو زری چې کو چې خدای نه په فتدان سوکړ زما د شټو کړل لاندې کې خودو هغه ته چې دې کې سړي وي چې دې کې دا چې دا زما د حبيب صلی الله علیه وسلم د کلی چانک ته باندې باندې دا هغه هواګانې لګېدلې دي زما عزتمندو هغه خلکو د الله په دنیا کې مرتبه ورکړه او په آخرت کې د لوی مرتبه خاوندان دي په مخفات باندې باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره غي سکه ملاقات په ور سره کوي دی بزرګانو کې یو بزرګ دی هغه چې کله وفات کېده نو دی شاګردانو ته وی چې بچا تمام په خیال شي دا شبلی رحمت الله علیه شبلی رحمت الله علیه شاګردانو ته وی چې بچا مال له وضو کې زو وضو نشم کولای نو هغه ورله وضو کو ډېر په مشکله باندې نو دی ورته بیا وی چې مانه دا د ګوتو هلال پاتې شو مانه دا وضو بیا وکړي چې دا هلال کوم هغه ورته وی صاحبہ تاسو خو د عذر والے خیر دې پاتې شو نه عذر له بیا وکړي چې دا هلال کوم زکه چې زر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو روانه ما چلته شرمنده نشم چې حبیب مستا په سنت باندې عمل نه